او تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې معلوم هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نسبت فاعل طرف ته شوی یا د هغې فاعل معلوم وي نو موږ به هغې فعل ته فعل معلوم وایو. نو د ضربه معنی دا ده هغه یو کس وال کړي دي، نو ته دې ضرب نسبت یو غایب کس ته شوی دی، یعنی نسبت فاعل ته شوی دی. او د ضربه معنی دا ده دو کسانو وال کړي دي، او د ضربو معنی دا ده هغه ډېرو خلکو وال کړي دي. دقه شانتې د آخره پورې معنی ده. اوس د فعل ماضي مجهول د هغې ګردان به څنګه وي، یا مونږ به فعل ماضي مجهول څنګه پیژنو. نو د هغې د ګردان نه مخکې تاسو دا قانون یاد کئ، نو بیا به تاسو فعل ماضي مجهول هم پیژنئ چې کم یو لفظ دا فعل ماضي مجهول دی او کو معلوم دی. او بل تاسو به د فعل ماضي معلوم نه پخپله هم فعل ماضي مجهول جوړولی شئ. نو هغه قانون دا دی چې کله مونږ د فعل ماضي معلوم نه مجهول جوړو، نو د هغې دپاره آسان قانون دی. هغه دا دی چې مونږ او تاسو به د فعل ماضي معلوم اخرنی ټکی دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو، او د هغې نه مخکې چې کوم ټکی دی، یعنی د آخرني حرف نه مخکې کوم ټکی دی هغې له به مونږه زیر ورکو، یعنی کسره به وله ورکو. که مخکې پې کسره نه وي، که مخکې پې کسره وه نو بیا خو د زیر ورکولو څه ضرورت نشته. د هغې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دي، او تاسو ته مخکې ما ویلو چې متحرک یعنی حرکت دا زبر ته ویلی کېږي، زیر ته ویلی کېږي، پیش ته ویلی کېږي. نو چې څونه متحرک حروف دي مونږ به هغې له څه ورکو، ضمه به ورکو، یعنی پیش به ورکو. بالفرض که د آخر نه مخکې ټکي باندې زبر نو هغه زبر له به مونږه هغه به په پیش سره بدل کو، یا زیر دی نو هغه زیر به مونږه په پیش باندې بدل کو، نو په خپله به فعل ماضي مجهول به جوړ شي. یو څو مثالونه مونږه ذکر کوو، لکه بالفرض ضربه نه مونږه فعل ماضي مجهول جوړو، نو ته دې اخرنی ټکی با ده، نو دغه با دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو، دې کې به مونږه څه ګوتې نه وهو. او ته دې نه مخکې کم ټکی دی نو هغه را ده، نو په را باندې که تاسو وګورئ نو دا زبر دی، نو دغه زبر دا به مونږه په زیر سره بدل کو. اوس ته دې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دی هغې له به مونږه ضمه ورکو، نو دلته صرف یو ټکی دی ضاد، نو دې له به مونږه پیش ورکو، نو د ضربه نه به شي ضربه. او دغسې په دې پسې کته ګردان دی، په خپله فعل ماضي مجهول صیغې جوړوئ، لکه ضربه. اوس د دې نه مونږ ماضي مجهول جوړو، نو با اخرنی حرف دی، اخو خو ضمیر دی د ضربه نه چې اخو کوم ټکي دي، نو با به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. او د با نه چې مخکې کوم ټکی دی را، دې له به مونږ کسره ورکو، نو ضربه به دې جوړ شي. دقه شانتې ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. او دا خبره یاد ساتئ، بعض ټایم کې چې کوم ابتدایي طالب علم وي نو هغه په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې ضربتم دلته خو اخرنی ټکی میم دی او د هغې نه مخکې تا ده، نو زه به تا له کسره ورکوم. د اخرني ټکي نه مقصود او مراد زمونږه د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې چې کم اخرنی ټکی دی هغه ته مراد دی. نو اوس په ضربتم کې اخرنی ټکی هغه با ده، د دې نه اخو چې دا کم الفاظ دي دا تم، نو دا ضمیر دی. اوس یو بل مثال مونږ ذکر کوو، مونږ پکې دا خبر هم کړې وه چې د آخر نه مخکې ټکي له به مونږ زیر ورکو که چیرې زیر نه و. نو اوس که بالفرض مونږ د سمیعه نه ماضي مجهول جوړو، سمیعه، نو که تاسو وګورئ دلته نو په عین باندې اخرنی ټکی به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. د دې نه مخکې میم دی او په میم باندې آلریډي
د مخکې نه کسره موجود ده، لہذا د کسرې ورکولو ته څه ضرورت نشته. موږ بس صرف یو کار وکړو چې د سین باندې کم زبر دی نو دی له به موږ څه ورکو، پیش به ورکو، نو د سمعا نه به سمع جوړ شي. او دقسې لاندې پوره ګردان سمع سمع سمعو سمعت سمعت سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعت سمعنا اخره پورې. یو بل صيغه د هغې نه مونږ ماضي مجهول جوړو او هغه صيغه ده اجتنابا. اجتنابا اوس که تاسو وګورئ نو ته دې اخرنۍ ټکې با ده، دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. ته دې مخکې ټکې دی نون او په هغې باندې فتحه ده، نو دغه فتحه به مونږ په زیر سره بدل کو. بیا ته دې نه اخو ټکې دی تا، او تا متحرک د مونږ دا ویلو چې د اخر نه د اخرنۍ ټکې به په خپل حالت باندې د هغې نه مخکې ټکې له به مونږ کسره ورکو، او د هغې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دی هغې له به مونږ ضمه ورکو. د یو متحرک پکې تا دی، یو حمزه ده، نو دا به مونږ په پیش سره بدل کو دواړه، نو دا به شي اوجو تونیبه. او جیم ساکن دی دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. یا دغسې د اکرمه نه مونږ جوړو نو د اکرمه نه به شي اکرمه. نو هر هغه صیغه چې د هغې اخر نه مخکې ټکې مکسور وي او نور حروف د هغې مضموم وي، نو دغه د فعل ماضي مجهول صیغه ده. او که داسې نه یعنی د اخرني نه په مخکې ټکې باندې زبر وي یا پې پیش وي او کم ابتدایي ټکې په هغې باندې زبر وي یا زیر وي، نو هغه به د معلوم صیغه هغه به بیا د مجهول صیغه نه. نو دا د فعل ماضي مجهول قانون شو. او تاسو ته ما ویلو چې مجهول مونږ به هغې ته وایو چې د هغې نسبت مفعول طرف ته شوی. لکه زوریبه هغه یو کس وهلی شوی دی، او زوریبه هغه دوه کسان وهلی شوي دي. یا زوریب ته معنی دا نه ته وهلی شوی، نو ته دې نسبت د فاعل په ځای باندې مفعول ته شوی دی. نو چې د کم فعل نسبت د فاعل په ځای باندې مفعول ته شوی نو هغې ته به مونږ وایو فعل مجهول. او پوره ګردان یې دا دی زوریبه زوریبا زوریبو زوریبت زوریبتا زوریبنا زوریبتا زوریبتما زوریبتم زوریبتی زوریبتما زوریبتن زوریبتو زوریبنا. نو دا زمونږ لومبی قانون د فعل ماضي مجهول، او دا قانون دا به د اخیره پورې ستاسو به کار راځي، نو دا صحیح یاد کړئ. او تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې معلوم هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نسبت فاعل طرف ته شوی.